الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران پس د سورة بقره نه ده او په نزول کې پس د سورة انفال نه ده. الف لام میم. الله پویږي پاسل مطلب د دې. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله غزاد ته چې نشته بل حاجت روا بغیر د دنا، همیشه ژوند دی. القیوم او انتظام کوي د ټول عالم. نزل عليك الكتاب بالحق. نازل کړی دی تا باندې دا قرآن چې حق سرګن شي دنیا کې. مصدقا لما بین یدیه. دا قرآن تصدیق کوي دا غي ټولو کتابونو چې مخکې د نه دي. وانزل التوراة والانجیل من قبل. او نازل کړی الله تورات او انجیل مخکې دی قرآن نه. هدل للناس د پاره د هدایت خلقو. وانزل الفرقان. او نازل کړی دی الله هر کتاب د پاره د فرق او پمیند حق او د باطل کې. ان الذين كفروا بآيات الله. بشکا کسان چې کفر او انکار کوي د الله د آیاتونو نه، لهم عذاب شدید. دې د پاره عذاب دی ډیر سخت. والله عزیز ذو انتقام. او الله زبردست دی او بدل غستون کې. ان الله لا يخفى عليه شيء. بشک الله چې دې نه پټيږي په د باندې هیڅ یو شی، نه بزمکه کې او نه پاسمان کې. هو الذي يصوركم في الارحام. الله غزاد ته چې شکل درکې تاسو لرا پګېړو د میندو کې. کیف یشاء سرنګي چې خو خیشي. لا اله الا هو العزيز الحكيم. نشته دی بل کارساز او حاجت روا مگر یو الله دی، زبردست او حکمت والا. هو الذي انزل عليك الكتاب. الله ذات ته چې نازل کړي تا باندې دا قرآن. منه آیات محکمات. بعضی د دې قرآن آیاتونه دي واضحه په خپل معنا کې. هن الكتاب. چې دا اصل مقصد د قرآن دی. واخر متشابهات. او نور آیاتونه غدي چې پټ دي په خپل معنا کې. فاما الذين في قلوبهم زيغ. پس هغه کسان چې کاږدي زړونه د دي. فيتبعون. پس هغه لګیا کیږي او رواني ما تشابه منه. هغه آیاتونو پسې چې معلومه نه ده معنا داغي. ابتغاء الفتنه. د پاره د لټولو د گمراهۍ. وابتغاء تاویله. او د پاره د معلومولو د مطلب داغي. وما يعلم تاویله. او نه پويږي په مطلب د دغه آیاتونو الا الله. مگر صرف الله به پويږي. والراسخون في العلم يقولون. او هغه چې مضبوط دي په علم کې ناغي وای آمنا به. مونږ یقین کړی دی په دې آیاتونو باندې. کل من عند ربنا. چې دا ټول د طرفه د رب زمونږ نه دي.
وما يذكر الا اولو الالباب. او نصیحت ناخلی د قرآن نه مگر عقل من خلق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وای په دعا کې چې اے رب زمونږ زړونه مکه گئی پس داغي چې تا مونږ ته هدایت کړې صحیح لارې. وهب لنا من لدنک رحمه. او راکې مونږ لا د خپل طرف نه استقامت په دین باندې. انک انت الوهاب. بیشک ته بخشش کوونکی. ربنا اے رب زمونږه انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. تو جمع کوونکی خلق لرا اگر ورځې د قیامت ته چې نشته شک پاږي کې. ان الله لا يخلف الميعاد. بیشک الله خلاف نه کوي د خپل وعده. ان الذين كفروا. بیشک کسان چې کفر وکړو لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم. لری بنکی د دینه دا ډیر مالونه د دی او اولاد د دی من الله شیئا. عذاب د الله زرهم. اولئک هم وقود النار. او دا کسان خشاک د اور دی. کدأب آل فرعون. حال د دی پشان د حال فرعونیانو دی. والذین من قبلهم. او کسان کافران چې مخکې دینو کذبوا بآیاتنا. ټولو دروغجن کړل آیاتونه زمونږه. فاخذهم الله بذنوبهم. پس اونیول الله دی لرا په سبب د خپل ګناهونو. والله شدید العقاب. او الله ډیر سخت عذاب ورکوونکی دی. قل للذین کفروا. وای پیغمبره هغه کسانو ته چې کافران دي ستا مقابله کې ستغلبون. چې اے کافرانو تاسو به کمزوري شئ په دې دنیا کې. وتحشرون الى جهنم. بیا به ټول جمع کړئ شئ جهنم ته په قیامت کې. وبئس المهاد. اډیر بد دی زیدو سي دوستاسو. قد کان لکم آیت. یقینا وستیر شو استاسو د پاره یو لوی عبرت. فی فئتین التقطا. باغی دو لخکرو کې چې مخامخ شوي وي. فئتن تقاتلو فی سبیل الله. یو لخکر د مسلمانانو چې جنگ یې کو د الله په لار کې. و اخرى کافرتن. او بل ډله وا چې کافرانو يرونهم مثلهم. لیدل بدی یو بل لرا د ځان په دوه عمره. رأی العین. په خپل سترګو باندې. والله يؤيد بنصره من يشاء. او الله مضبوطی په خپل مدد سره څوک چې غواړي. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. یقینا په دې واقعیا کې ډیر لوی عبرت ده او د پاره د عقلمند خلقو. زینا للناس حب الشهوات. خسته کړی شوی دی د خلقو ته محبت داغي خوږو سيزونو د دنیا. من النساء چې خزیدي والبنین زامن دي والقناطیر المقنطره. او خزانی دي ډکه ډکه. من الذهب. د سرو زرو والفضه او د سپینو زرو. والخيل المسومه. او اسونه دي نشاندار مزیدار. والانعام. او ساروی دي. والحرث فصلون دي.
ذالک متاع الحیات الدنیا، دا ټول فائدہ ده د دې ژوند د دنیا صرف. والله عنده حسن المآب، او الله چې دی دا غسر ډیر خیسته زید اوسېدو دی. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، وایتی تا چې خبر کم تاسو په ډیر بهتر سره د دغه دنیا د خواهشاتو نه. للذین اتقوا، خدای چا د پاره چې ځان ساتلی د محبت د دنیا نه. عند ربهم، د خپل رب سره جنات باغونه دي، تجری من تحتها الانهار، چې بهیږي بلاندې دونو داغې نه نهرونه. خالدین فیها، همیشه به په دې کې. وازواج مطهرة، او بیبیان دي د جنت صفا او سترا. ورضوان من الله، او رضامندیا د الله د طرفنا. الله بصیر بالعباد، او الله ډیر خلیدون کې دی په خپل بندیانو. الذین، دا متقیان هغه کسان دي، یقولون چې وایي په دعا کې ربنا ای رب زمونږه، اننا آمنا، بشکه چې مونږه خو ایمان راوړی دی. فاغفر لنا ذنوبنا، نو بخنه کې مونږ ته زمونږ د ګناهونو. وقنا عذاب النار، او بچ کې مونږ د عذاب د جهنم نه. الصابرین، دی صبر کوونکي دي په هر سخته کې. والصادقین، او رښتیا ویونکي دي په هر معامله کې. والقانتین، او عاجزي کوونکي دي. والمنفقین، او خرج کوونکي دي د الله په لار کې. والمستغفرین بالاسحار، او استغفار کوونکي دي په وخت د سحر کې. شهد الله، الله گواہی کړی دا د خپل توحید. انه شاندار لا اله الا هو، چې نشته بل حاجت روا بغیر د دنا. والملائکتو، او ملائکم گواہی کړی دا. اولو العلم، او څومره چې په دنیا کې د علم خاوندان دي. قائما بالقسط، الله په دې گواهی کې ډېر په انصاف دی. لا اله الا هو العزیز الحکیم، هغه دا چې نشته بل لایق د عبادت مگر یو الله دی، زبردست او حکمت والا. ان الدین عند الله الاسلام، بشک دین چې الله ته مقبول دی د الله په نسبت دی توحید دی. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب، او مخالفت نه دی کړی د دې توحید مگر هغه کسانو چې ورکړی شوی دی هغه ته کتاب. الا من بعد ما جاءهم العلم، دا پس دا غینا چې راغی دی ته علم. بغیم بینهم، د دوجې د ضدنا په خپل مینځ کې. ومن یکفر بآیات الله، او هغه څوک چې کفر کوي په دې آیاتونو د الله باندې. فإن الله سریع الحساب، نو بېشک الله به ډېر زر حساب کوونکی د ده سره. فإن حاجوک، که چېرې دوی جګړې کوي تا سره پیغمبره، فقل ووایه ورته اسلمت وجهي لله، ما خو حواله کړی دی خپل ځان الله ته. ومن اتبعن، او هغه چا چې زما ملګري دي. وقل للذین اوتوا الکتاب، ووایه کسانو ته چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب، اهل کتاب دي. والامیین، او د عرب قوم ته هم. اسلمتم، ای تاسو اسلام قبلوئ. فإن اسلموا، کچری قبول یې که اسلام او توحید.
فقد اهتدوا نو پس دیم صحیح لار اومونتا وین تولوا او کچر انکار کئی فینما علیک البلاغ نو تمغم جن کیگا زکا پتا باندې رسول دی والله بصیر بالعباد او الله ویني خپل بندیانو ان الذين يكفرون بآيات الله بشکا کسان چې کفرم کوي د الله پایاتونو باندې ويقتلون النبيين او وجني پیغمبران او نبیان د الله بغیر حق بغیر د سجرمنا ويقتلون الذين او وجني هغه کسانهم یامرون بالقسط من الناس چغی دعوت ورکی خلق ته د توحید د عام خلقنا فبشرهم بعذاب الیم نذیر ورکا دی خلق ته په عذاب دردناک سره اولئک الذین حبطت اعمالهم دا کسان دي چې برباد شو عملونه دي په دنیا کې هم ول آخرت په آخرت کې هم وما لهم من ناصرین او نشته دي د پاره هیڅوک مددګاران الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ایت نو ګوره کسانو ته چور کړي شوی دا غي تاسو لګه حصہ د کتاب یدعون الى کتاب الله دیرا بلل شي دغه کتاب د الله ته ليحكم بينهم چې فیصلو کی د دې پمینس کې ثم يتولى فريق منهم نبيام اوړي او ډله د دینه وهم معرضون او دې د الله د کتاب نه اوړي دن کې دي ذالک بانهم قالوا دا ځکه انکار کوي د الله د کتاب نه چې دی وای لن تمسن النار هرگز باو نرسی مونږ ته اور د جهنم الا ایام معدودات مگر یو څو ورځې د شمار وغرهم فی دینهم او دوکه کې غرزولی دی لرا په دې دین خپل کې ما کانوا یفترون هغه خبرو چې ځان نه جوړی کړی دي فکیفا نصرنګ به حال د دي اذا جمعناهم الله وی کله چې موږ راجمه کول یوم لا ریب فیه هغه ورځ د قیامت کې چې نشته شک پاږي کې وفیت کل نفس ما کسبت بیا پورا ور کړی شي هر یو نفس ته بدله دا غي عمل چې کړی دی وهم لا یظلمون او دې سره به ظلم زیاته نشي کېده قل اللهم مالک الملک وایا په دعا کې چې الله اے مالک د بادشاہ تو تل ملک من تشاو تور کوي بادشاہي د دنیا غا چاته چې تو غواړي وتنزع الملک ممن تشاو او ته اخلي بادشاہي دنیا دا غا چانه چې تو غواړي وتعز من تشاو عزت ورکه هغه چاله چې تو غواړي وتذل من تشاء تذلت ورکه هغه چاله چې ستا اراده وشي بيدک الخير ستا په لاس کې ټول خیر او برکت ته انک علی کل شیء قدیر بشکته په هر څه باندې قادری تولج الليل فی النهار وتولج النهار فی الليل ته په دې باندې هم قادری چې داخل کې شپه په ورځ کې نشپه لنډ شي او ورځ اوږد شي وتولج النهار فی الليل او ته داخل کې ورځ په شپه کې نشپه اوږد شي او ورځ لنډ شي وتخرج الحي من الميت او ته پیدا کې ژوندې د مړینه وتخرج الميت من الحي او ته پیدا کې مړې د ژوندینه وترزق من تشاء بغیر حساب او ته روزي ورکې هغه چاله چې وغواړي به حسابه
ناګمانا لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندی نسی مؤمنان کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین بغیر د خپل مؤمنانو مسلمانانو. ومن يفعل ذلك او غسوک چې دا کارو کی فلیسا من الله فی شیء ده نه ده د الله طرف نه په هیڅ دین باندې الا ان تتقوا منهم تقا هم اگر که تاسو ځان بچ کوئ د کافرانو نه ځان بچ کول. ويحذركم الله نفسه او یری الله تاسو د خپل ذات نه. وإلى الله المصير او دی الله تا ستاسو راتللی. قل ان تخفوا ما في صدوركم وای وتا کپټ ساته تاسو هغه سو چې تاسو په زړونو کې دي په سینو کې دي او تبدوه او یې ښکار کوي يعلمه الله الله پويږي پاغي باندې بهر حال. ويعلم ما في السماوات وما في الارض او پويږي الله پاغه سو باندې چې پاسمانونو کې دي او پاغه سو چې پزموکو کې دي. والله على كل شيء قدير الله پارس باندې قدرت والده. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير او یاد کا ورځو چې وبمومي هر یو نفس هغه عمل چې کړی دی د نیکینا محضرن خپل مخته وما عملت من سوء او عملهم چې کړی دی د ګناه نه. تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ارزو بکی دا نفس د دې خبرې چې وې پمین د او د عمل د کې امدم بعیدا لریوال ډیر. ويحذركم الله نفسه او الله یری تاسو د خپل ذات نه چې زمانه یریږي د مخلوق نه یریږي. الله رؤوف بالعباد او الله مهربان دی په خپل بندیانو. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وای وتا کچره تاسو پرشتیا باندې محبت ساته د الله سره نو زما تابعداري وکئ. يحببكم الله نو الله وتعالى سره محبت کی. ويغفر لكم ذنوبكم محبت یې دا دی چې بخنه وو کی تاسو ته د ګناهونو تاسو. والله غفور رحیم الله بخشش کوونکی دی او مهربان. قل اطیعوا الله والرسول وای وتا چې د الله تابعداري وکي او د پیغمبر تابعداري وکي. فإن تولوا پس که چری دی مخ اړي فإن الله لا يحب الكافرين نو بس دی کافران دی والله محبت نکي داسې کافرانو سره. ان الله اصطفى آدم بیشکا چې الله خوښ کو په ټول مخلوق کې آدم علیه السلام ونوحا او نوح علیه السلام وآل ابراهیم او خاندان د ابراهیم علیه السلام وآل عمران او خاندان د عمران علیه السلام علی العالمین په نور خلقو. ذریه دا اولاد ده بعضها من بعض پیدا شوی دی یو د بلنا. والله سمیع علیم او الله غزاد چې اوریدون کې دی د هر څه او په دې په هر څه باندې. اذ قالت امراه عمران او یاد کا هغه وخت چې وی بیبي د عمران علیه السلام ربي ای زما ربا انی نظرت لك ما نظر کړی دی خاص تا د پاره ما فی بطنی د هغې بچی چې زما په ګیډه دی محررن دی به آزاد وي د هر کار نه.
خاص د بیت المقدس د پاره فتقبل مني یا الله تی قبول کی زمانہ انک انت السمیع العلیم بیشک الله تقبلون کې او پارس باندې پویدون کې فلما وضعتها کله چې دی اوزی ګولا اغه لرا قالت وی رب ازما ربا انی وضعتها انسا ما خوزی ګولا اغه لرا جینه والله اعلم بما وضعتم او الله خبرو او په پاغه باندې چې دی اوزی ګول وليس الذکر کالانثى او نبو هغه نارینا چې تا وخت په شان د دې زنانا چې تا له درکړې شو وانی سمیتها مریم او مانوم کې خود دې لرا مریم وانی اعوذها بک وذریتها از پناه غواړم د دې لپاره ستا په ذات سره او د دې اولاد لپاره هم من الشیطان الرجیم دا شیطان رټلی شوی نه فتقبلها ربها پس قبول کړه دی لرا رب بقبول حسن فقبلولو خیستو سره وانبتها نباتا حسنا او لوی کړه دی لرا په لویولو خیستو سره وکفلها زکریا اور کړه ذمہواری د دی زکریا علیہ السلام ته کلما دخل علیها زکریا المحراب نهر وخت کې چرابغه دی مریم ته زکریا علیہ السلام د دې کمرې ته وجد عندها رزقا نو وبېل دي د دې سره میوي د خوراک قال او زکریا علیہ السلام یا مریم ان لك هذا چې اے مریم د کوم ځای ناراضي دا میوي او دا رزق قالت هو من عند الله وی مریم چې دا د الله طرف ناراضي مونږ په نه پويګو ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب بشکا چې الله رزق ورکوي هغه چاله چې غواړي بغیر حساب چې دا ګمان بوم نه هنالک دعا زکریا ربه په دغه وخت کې سوال کو زکریا علیہ السلام د خپل رب نه قال وی په دعا کې رب ازما رب حب لی من لدنک یو تحفه را کې ما ته د خپل طرف نه ذریه د اولاد طیبه چې پاک وي صفا ستري انک سمیع الدعاء ابشکت قبلون کې دعاګانوي فنادته الملائکه پس आवाज کو دتا ملائکو وهو قائم يصلي في المحراب او دی ولاړو چې مونږ کو په خپل عبادت خانه کې ان الله يبشرك چې بشک الله زیر در کوي تا ته ای زکریا علیہ السلام بیحیا پزی سرا چنم به یحیای مصدقا بکلمت من الله دی بخلق تا گواہی کوي د یو کلمې د الله طرفنا چې عیسی علیہ السلام دی وسیدن او دیبا سردار وی وحسورا دیبا پاک دامن وی ونبیا من الصالحین او دیبا پیغمبر وی پشان د نورو پیغمبرانو قال او زکریا علیہ السلام ربي ان یکون لی غلام ای زما ربا څنګه بشي زما د پاره هلک وقد بلغنی الكبر او حال داد چې رسیدلې ما ته بډاواله وامرأتی عاقر او بیبی زمام شانډه ده قال كذلك الله يفعل ما يشاء نوې ملائک د الله طرف نه چې دغه سي الله کوي هغه کار چې اراده وشي
قال بیا وی زکریا علیہ السلام رب اجعل لی آیه ای رب اوخی ما تاس علامه د پیدا کېدو د زیزما قال اوی الله آیتک نخستا دادا الله تکلم الناس چې ته به خبرې نه کوي خلق سره ثلاثه ایام درې ورځې الا رمزا مگر په اشاره سره واذکر ربک کثیرا او په دغه وخت کې ذکر کوا د خپل رب ډیر ډیر وسبح او تسبیح وایا بالعشی والابکار په مازیګر کې هم او په سحر کې هم